مطلب د زړه مسله په څه وجه باندې راځي ولې راځي نن سبا د زړه مسلې هم ډېرې زیاتې را روانې دي مخکې پکې غټ خلک انوال کېدل مطلب لکه وریج کسان چې کوم یا مطلب د وزن مدا ویسي وو نن سبا خو بیخي نری وی ډاکټر صاحب هغه چې کوم دی هم د زړه مسلو کې مبتلا کېږي چې ګوري هارت اٹیک ورته شي هارت اٹیک ورته شي مې نو څه کېدلی شي ګوره طارق جان څنګه چې اکثر په پروګرامونو کې زویم چې لکه د نن ډېر څلوېښت کاله مخکې لکه کارډیک پرابلمز چې کوم دي د هارت اٹیک چې کوم دی بالکل نو دا اصل کې په فرست ټایم چې کوم دی په 1830 کې چې کوم دی په امریکا کې فرست هارت اٹیک وشو پیله هارت اٹیک چې کوم دی د زړه دوره چې کوم ده هلته لکه یو انسان ته شوی وه هغوی بیا کېناسته هغوی سرونه ونیول هغوی ساینسدانان کېناسته هغوی چې کوم دی ډاکټران کېناسته هغوی دې نتیجه باندې ورسېده چې آیا لکه د انسان را پرېوځي او سمدسته ده نه زړه کار پرېږدي او ساتي وځي وجه څه ده هغوی په دې نتیجه ورسېده چې دته هارت اٹیک شوی دی نو ګور اصل کې خبره دا ده طارقار بھائی چې هر ارګن د انسان د وجود هر پرزه هر حصہ الله پاک لکه ډېره ښایسته او ډېر فنکشنل پیدا کړې ده خو په دې کې هارت چې کوم دی یا زړه خلکو ته باچا هم وایي د وجود نو اصل کې زړه چې کوم دی ډېر اهم رول ادا کوي اهم رول دا ادا کوي چې د کار چې کوم دی د فنکشن چې کوم دی هغه پمپینګ کول دي دا یو پمپ مثال دی دا اصل کې په سلور خانو باندې مشتمل وي دا الله رب العزت لکه د سلور خانې چې کوم دی پیدا کړي او جوړ کړي دي د انسان په وجود کې لکه رائټ ایټریم او لیفټ ایټریم رائټ وینټریکل او لیفټ وینټریکل دا سلور خانې دي دې کې ګوره اصل کې لکه دې ته یو بلډ راځي د ویسلز په ذریعه باندې د نری نری نایلونو د نری نری پیپونو په ذریعه باندې زه به دا وایم شریان چې کوم په دې باندې دې ته بلډ راځي د وجود نه او هغه بلډ چې کوم دی اکسیجنیټډ بلډ لکه بغیر اکسیجن چې کوم دی هغه بیا مخکې ځي اکسیجنیټډ بلډ ته مخکې ځي لنګس ته فرنټ ځي بیا لکه پیپلو ته نو لہذا دې کار کوي د پمپینګ چې کله هم په دغه شریانونو کې په دغه نالو کې د وینې مقدار چې کم دی هغه کم شي او رفتار یې کم شي لہذا دته بیا مونږ وایو چې دته انجاینا شوې ده دته چې کم دی کارډیک سټروک شوی دی یا هارت اٹیک ورته شوی دی دا کېږي ولې اصل کې دا نری نری ویسلز چې کومې دي د کم د وینو چې کم دا نالې دي دې کې داسې وشي چې لکه دا غوړوالی دی کې ونښلي دا تنګ شي څنګه چې ګوره لکه اکثر تا به کتلي وي چې لکه یو پایپ دی هغې کې اوبه راځي سموده هغه استعمال شي په هغې کې فنګس پکې وشي یا لکه هغه نرینې شینوالی ته پکې جوړ شي هغه پایپ کې نو هغه رو هغه تنګېږي بیا چې کم دی هغه دې حد ته ورسي چې هغه بند هم شي نو لہذا دته چې کم دی لکه د کارډیک پیشنټ هم داسې وي چې د د نری نری رګونه چې کم دی لکه دا رو بندېدو طرف ته ځي لہذا بیا دی ورته وایي چې لکه د یو رګ بند دی یا یې دوه رګه بند یا یې درې رګه بند دي نو خبره دا ده چې لکه ولې دا کېږي دا اصل کې زه بیا دا خبره کومه طارق بھائی چې دا د فرنګیانو مرض و دا د هغه سپینو خلکو د هغه فرنګیانو د هغه یورپین کنټریز چې کوم دي د یورپین ملکونو د هغې بیماری وي دا صرف دا نه ډېر داسې غټې بیماری لکه د شوګر شو بلډ پریشر شو کولیسټرول شو ټي جي شو نور لکه داسې کینسر شو ایډ شو دا د هغه سپینو خلکو د مغرب د خلکو بیماری وي دا مشرق ته چې کوم دی مونږ په خپله چې کوم دی راوړی د 40 کالو کې 45 کالو کې دې کې مونږ هغه اډاپټ کړو ولې د نن نه ډېر 40 کاله مخکې زمیندار په خپل زمیندارۍ باندې نه شرمېدو زمیندار ښه په شوق باندې چې کوم دی زمینداري کوله په پټو کې به کار کولو زیاتر چې کوم دی زموږ په ملک کې فارمینګ و زمینداري وه نو ډېر لکه خلک په هغه په پټو کې به ګوډم کورو چاره به کوله او کر به هم کولو نور ترشر به هم کول هر څه به یې لکه په خپله کول خو چې کله نه مشین راغی کله نه چې د انسان خپل مشقت چې کم دی هغه ورو کم شو ځکه چې ګوره لکه په دې نور کې چې کم دی کم انسان به کار کولو نو هغه ته چې کم دی که نه د نور نه هغه سیزونه به الله رب العزت ورکول دغه باډي ته چې په هغې کې لکه د وجود چې کم دی هغه به روان ده واو دا به جمع کېدو طرف ته نه تلو
ځکه مونږ خلک مضبوطه مو خلک خوراکم ډیر کولو خلکو زندگیم ښه ښایسته تېرېده غټ مرضونه نه کله نه چې مونږ آرام طلب شو مونږ د هغه فرنګیانو د هغه غیر مسلمو پیښې شروع کړې د هغوی طرز زندگی م اپناو کا حالانکه په کار دا و چې مونږ کاپي کړی چې کوم دی خپل عظیم هستی چې کوم وه خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دی کنه د هغه ژوندم کاپي کړی وی په کار دا دی چې لکه د هغه په طرز زندگی مونږ تللی وی خو مونږ زیات تر مونږ مایله مونږ هغه طرف ته چې کوم دی زموږ جوکاو زیات شو یورپ ته نو لہذا د هغوی طور طریقې د هغوی کړوړه د هغوی خوراک سکاک د هغوی رسم و رواج هغه څیزونه مونږ راوړه دلته اټومیټیکلی مونږ چې کوم دی غلط سایډ ته لاړو ځکه چې هغوی زیات تر ژوند چې کوم دی هغه ډسپوزیبل دی مونږ دلته ډسپوزیبل لایف طرف ته لاړو فارمي سیزونو ته لاړو هایبریډ سیزونو ته لاړو وسره چې کوم دی زموږ خوراکونه چې کوم دی هغه خوراکونه پاتې نه شو چې کوم نیچرلی کوم خوراک پو کوم قدرتی سبزی به کېده قدرتی فروټ به کېده یا لکه غوښه به مونږ خوړه نو هغه به هم داسې غوښه خوړه چې هغه به لکه دغه قدرتی غټ شوی چرګ به هغه به مونږ خوړو کورنی چرګ به مونږ خوړو کبان به مو هغه خوړه نور چې کوم زموږ د استعمال کم سیزونو هغه به بالکل نیچرلی قدرتی به اوس یو سیز ته شارټ کټ باندې چې کوم دی هغه ته پوخ کی شارټ کټ باندې هغه چې کوم دی چې کوم د نیچر ټایم دی قدرتی ټایم دی د پخېدو د کمې میوې د کمې سبزی هغه د هغې نه ته شپږ میاشتې مخکې چې کوم دی هغه ځای ته ورسې څنګه به دا تا ته نقصان نه درکوي ځکه چې طارق جانه دا په میډیسن باندې په دوایانو باندې چې کوم دی دی زر تر زر دا چې کوم دی ښه کول غواړي پخېدل غواړي یا خپل د خوراک قابل کول غواړي نو دغه چې کم کیمیکل ولا ورکوي کم دوایانې چې کوم استعمالیږي دا هم لکه د وجود دپاره نقصان دی ځکه چې د دې مقدار په وجود کې رو جمع کیږي او بیا یو حد داسې ورسي چې نن سبا ته وګوره زیات تر خلک چې کوم دی ډایلیسس سنټر ته روان دي ولې ډایلیسس سنټر ته روان دي نن سبا د ګردو کار لګیا دی پرېښی دی په دې نتیجه باندې څوک ونه رسېده د دې دپاره اویرنس پروګرام ونه شو چې آیا لکه ولې دا ډایلیسس سنټر وته پخوا خو دا نه وي ډایلیسس سنټر چا پېژندو هم نه 40 کاله مخکې ولې مخکې د خلکو ګردو ټیک وي اوس ګردې خرابې شوې نه اصل کې زمونږ ګردې چې کوم دی خرابې دي په دې 40 کال کې زموږ ګردې خرابتیا طرف ته لاړې د خوراک په وجه هم لاړې د کړوړه په وجه هم لاړې د لایف سټایل په وجه هم لاړې دغه شانتې زمونږ کارډیک پرابلم چې کوم دي طارق کار بھائی مخکې به ګوره لکه هارټ اټیک چې کوم دی چاته وشو لکه د فلانکي حاجي صاحب ته د فلانکي ملک صاحب ته دته چې کوم دی فلانکي خان ته هارټ اټیک وشو ولې وایي یاره وایي دی ډېر غوړي زیړي خوري وایي یاره وایي د هضمېږي نه لحاظه وایي هارټ اټیک ورته وشو اوس نن سبا چې کوم دی او ایجډ کس ته به کېدو ځوان ته نه کېدو بالکل نوجوان ته نه و شوی خو چې کله نه لکه زمونږ طور طریقه لکه دغه ټایپ ته تللی ده اټومیټیکلی زمونږ چې کوم دی نن سبا ریشو د هارټ اټیک چې کوم ده که نه دا د زړو خلکو نه زیات په ځوانانو په پیغلو باندې لګیا دی د هارټ اټیک کیسز نن سبا ډېر زیات که ته وګورې کیجوالټیز ډېر زیات چې کوم دی په ینګسټر باندې دی ولې دی ینګسټر هغه ینګسټر نه دي پخواني چې کم نوجوانانو هغوی به چې دی 2 منیزه بورې په اوږه کا هغوی به وزن اوچتولو هغوی به مشقتې کولې هغوی به د یو په ځای باندې شپږ 3 5 روټۍ خوړلې غټه د تناره ډوډۍ به یې خوړله غټه اوس چې کوم دی دغه سپین وړه خوري دغه پلاستیکي وړه خوري دغه فارمي چرګان خوري او تیر په تیر بیا لکه دغه تورې سپینې شربت چې کوم دي دا چې کوم د یهودیانو جوړې کړي شوي دي هغه څیزونه لګیا دي استعمالوي نو چې کله هم لکه تا د خپل زندگی د خپل پټلی چې کوم دی د خپلې پټنۍ نه کوش وي او ته د هغه یورپین کنټریز د هغه سپینو خلکو چې کوم دی په لیکه باندې روان شي اټومیټیکلی دغه بیماری دغه مرضونه چې کوم دی تا ته چې کوم دی زیاتو لګېده نو لہذا نن سبا که هارټ اټیک ته وګورې طارق جانه غوړي خو ټول خلک خوري کولیسټرول ټول خلک استعمالي کاربوهایډریټس ډېر زیات استعمالي په هر څه کې چکنۍ ده بل نور خلکو ایر کړی دی نور نه پټیږي خلک وایي نور ته وایي یا به هم سن سټروک وي یا به هم چې کوم دی لکه تور شو حالانکې دې سره نه څوک تورېږي بالکل نه تورېږي خبره دا ده چې ګور لکه ستا په وجود کې چې کوم دی لکه کم LDL لی HDL لی کولیسټرول دی لکه ګډ کولیسټرول او بیډ کولیسټرول دی اوس ستا وجود ته چې کوم دی کم ګډ کولیسټرول ضرورت دی هغه به هم لکه ستا باډي غواړي
جی ډاکټر صاحب اوس که فرض کړه لکه ستا په وجود کې دا نه وي اټومیټیکلی ته خرابتیا طرف ته ځي ها جی ها او تا خبره وکړه چې پخوا به لکه غټو خلکو ته کېده اوس نری خلکو ته هم هارټ اټیک کی نو اصل کې تاریکار بای دا فیټس اکومولیشن صرف دا نه دی چې صرف باډي باندې برا ستا سکین لاندې چربي جمع شي او ته موټا غټ ښکاري چې پهلوان دی دته به چې کم دی هارټ اټیک کی ضروري نه ده وچ کس هغه تم هارټ اټیک کې دي شي اصل کې د تعلق هارټ اټیک سره د نری شریانونو سره د نری رګونو سره تعلق ساتي جی ډاکټر صاحب دغه وجه د هارټ اټیک کی ځکه چې د هغه کس په نسبت ځکه چې زمونږه د هارټ بیټ چې کم دی کنه ډب لب دا د دې فنکشن دی جی ډاکټر صاحب دا زړه چې دغه کی کنه نو اصل کې دغه فنکشن کته وګوره اوس ک نری کس ته د غټ کس په نسبت به نری کس هارت بیټ به زیاتیږي ځکه چې د کمزور دی جی ډاکټر صاحب لہذا د وینه چې کومه ده هغه بلډ چې کوم دی هغه لته راتلل چې کوم دی د غیر رفتار پکار دی چې ختیز وي چونکه د دې خو کمزور دی نه لہذا چې کله د زړه ته د وینې رفتار کم وي لہذا د ته بچ کم دی زیات تر د هارت اٹیک چې کم دی شکایت یا چې کم دی د انجینا مسله به د تپیخیږي